اسود راعي اسود ورته ځکه وایي تورو، راعي ورته ځکه وایي ګډباو. د خیبر د یو یهودي ګډې بېزې سرولې، نو چې خیبر ته نبي علیه الصلاة والسلام محبوب صلی الله علیه وسلم ټول وایي درود شریف صلی الله علیه وسلم کله تشریف راوړو، نو په یو سره د سرمنې په یو سره خیمه کې نبي علیه الصلاة والسلام تشریف فرماو. نو دې ګډبه چې خپلې ګډې بېزې اپله راوستین، د چا نه تپوس وکړو دا خلک څه کوي؟ دا جهاد نه راغلی. وی دا څوک دي؟ وی دا صحابه کرام دي. او په دې خیمه کې څوک چې صحابه کرام ولاړ دي او دې خیمې ته د دې دپاره ولاړ دي چې چېرته په دې باندې څوک حمله ونه کړي. وی دې کې د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک دی صلی الله علیه وسلم. وی رسول الله څوک دی؟ زه خو نه پېژنم. وی دا د الله پیغمبر دی. وی څنګه پیغمبر دی؟ ما ته خو دا هم پته نشته چې د الله څوک پیغمبر دی. دا ګډبه غریب یهودي دوره لرې ساتلی چې د هېڅ خبرې نه یې نو خبر کړ. کله به مشرک و خو هغه ته به دا پته وه چې دا الله رسول چا ته ویلی شي، یقین به یې نه ساته چې الله ورته هدایت وکړه هغه به مسلمان شي. به هر حال دې ګډوډه چاته وویل زه دننه تلی شم. وي ولې نه شي تلی؟ راغو نبي علیه الصلاة والسلام سره ملاو شو. بیا دا نبي علیه السلام دا واقع بیانوي. دی بل هېچا نه دی لیدلی. راغې په خیمه کې د نبي علیه الصلاة والسلام سره ودرېده. نه ورله د سلام چل ورځي، نه ورله د علیک او د سلیک چل ورځي، نه ورله د میلاوېدو طریقه ورځي، نه د دغه تهذیب او د ادب نه خبر دی. نو لرې ودرېد او رېږدي. وی چې دا خو د مسلمانانو هغه مشر دی. نبي علیه السلام ورته وفرمایل وی څه کوې رانږدې شه که نه؟ وی څنګه در نږدې شم؟ زه یو ګډبه یم او ته د مسلمانانو مشر یې. وی ته بادشاه یې؟ الله اکبر الله اکبر. خلک نن په دې خوشحالېږي څوک چاته ووایي وزیر صاحب، بادشاه، وزیر اعظم. هغه دومره وړه وزیر اعظمي ده چې 5 کالو ته هم نه رسي. او کله یو شان وي کله بل شان. د یورپ غل وزیر اعظم شي او د دې د وزیر اعظم غل شي، په پته یې نه پوهېږو چې څه دي، خو دا دواړه ایستل پکار دي. الله دې اسلامي او شرعي نظام دې ملک کې راولي. اسود راعي ودرېدو. نبي علیه السلام ورته ویل ما خواته رانږدې شه. څه وایې؟ وی ته بادشاه یې؟ محبوب وفرمایل نه زه د الله بنده یم. وی زه د الله بنده یم او رسول یم. وی زه نه پوهېږم چې د الله رسول څه وي. نبي علیه الصلاة والسلام محبوب په یوازې ځان دې ګډبه ته لګیا شو، دعوت ورته چلی. او د داعي دپاره دا ضروري خبره ده چې هغه ته یو کس او لکونه خلک دا یو شان دی. ولې؟ د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه قول دی، وایي که موږ لکونو خلکو ته خبره کوم د یو الله دپاره کوو، که یو ته یې کوم د یو الله دپاره یې کوو. اسود راعي نبی علیه السلام ورته ټول دعوت ورکړو. نو هغه ووی چې زه تا ته څه ووایم؟ وی ته ما ته ووایه چې د الله رسول. وی ښه یې د الله رسول، ته چې ما ته کوم دعوت راکوې په دې به ما ته خدای څه راکوي؟ وی تا ته به الله خپله مینه او معرفت او جنت درکوي. وی جنت د الله مهمانخانه ده. وی دا به ما ته الله کله راکوي؟ وی دا به تا ته الله هغه وخت سره درکړي چې ته د ایمان کلمه ووایې، دا به الله ستا لپاره مقرر کړي. او وی دلته اوس څه چل دی؟ وی دا جنگ شروع دی. وی دې جنگ ته خلک څه لدي؟ وی چې جنگ ته ورشي نو که ژوندی دی نو غازي دی، او که دی مړ شه د کافرانو د لاسه دی شهید دی. وی دی چې شهید شي نو بیا به څه چل وشي؟ وی دی به سیده جنت ته ځي. وی د دا او د جنت په منځ کې به څه بل څه ځای وي؟ نه. نبی علیه السلام ته دی وایي چې ما ته هغه کلمه ووایه چې په هغې بنده مسلمانېږي. محبوب په یوازې ځان دی یوازې اسود راعي ته ټوله کلمه تېره کړه او دور پسې په خپله ګډبانه ژبه کې هغه ټوله کلمه واړوله. نبی علیه السلام یې مبارک شه رانږدې شوه. ده وی ای د الله رسوله مسلمان شم خو ځان سره مې مه جوختو. وی ولې؟ وی زما نه د ګډو بېزو بوی ځي. محبوب فرمایل ما سره رانږدې شه. ده وی نه شم در نږدې کېدی. ما خپل یهودي مشر لیدلی دی، زما آقا دی، زه د هغه غلام یم. لا تر اوسه پورې هغه سره ما په خوا کې ډوډۍ نه ده خوړلې. هغوی خوا ته مې رانږدې نه شي، تا نه بوی وي. وی زه ستا د یهودي آقا په شان یم، زه د الله پیغمبر یم، را جوخ شه چې خپلې سینې سره دې جوخ کړم. هغه په ژړا شو. وی دا لا څنګه چل دی؟ ما د اخیر زمانی پیغمبر په خپلې سینې سره جوختی. وی ستا سینه د نور د ایمان نه ډکه شوه، رانږدې شوه چې زه د ځان سره را جوخ کړم. دی را جوخ شو، محبوب سره په ژړا شو. بس لاړو، جنگ له لاړو او چې جهاد له لاړو. یو روایت کې راځي یو بل صحابي هم دی، کجورې په لاسو کې وي. وی دا کجورې چې وخورم
نو وی جنت ته بیا ځم او که نه زه وجنګېږم ډایرکټ به جنت ته ځم وی زر به جنت ته ځي هغه کجورې وغورځولې په دې زه جنت نه ایسارېږم او جنګ له لاړو څه کسان ته مړه کړل د ده د لاسو نه الله تعالی کافران مردار کړل یو څو وخته د جنګ وکړو ډېر ګرم جنګ یې وکړو بیا د چا کافر د لاسه دی هم شهید شو په مسلمانانو کې دننه پروت دی نور د ایمان په تندي کې ځلیږي تک تور دی لا چا لیدلی نه دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي یو بل راوي فرمایي صحابي دی وی چې مونږ رالو او مونږ وکتل نو په جنګ د میدان جنګ کې وی چې مونږ په جنګ د میدان کې وکتل نو ټول صحابه کرام شهیدان چې څو نو مونږ راټولول خو دله چا لاس نه وړلو هر یو به وی رنګ د مسلمان دی نور د تندي د مسلمانانو دی خو چې پیژنو یې نه زمونږ په ملګرو کې دی نه څنګه یې راوچت کړو دا شور چې محبوب په خپله خیمه کې شور اوري محبوب فرمایي الله ستاسو څه خبره باندې خبرې دي وی یا رسول الله دلته یو شهید دی ښکار هم شهید خو په تندي کې نور د ایمان هم شته خو به هر حال مونږ یې دې باندې نه پېژنو چې دی زمونږ په ژوند باندې نه ملګری پاتې شوی دی نه مو تاسو سره لیدلی دی نو راشئ ویې ګورئ وی لر شئ زه یې وینم چې څنګه محبوب وکتل وی دا خو زما اسود رعی صحابي دی دا خو هغه صحابي دی چې دی ما خواته خیمې ته راغلی نبی علیہ السلام دا ټوله واقعه ده ما چې کومه واقعه ووی دا نبی علیہ السلام اول کې ویلې وه او وی فرمایل چې دغه اسود رعی ما خواله راغلو او ده دا کلمه تېره کړه نو ابو هریره به ډېر په عجیبه انداز کې وي ووایئ ما ته وي دا کیسه یې درته ږدم ووایئ ما ته چې هغه کم سړی دی چې نه یې موس کړی دی نه یې د هغې نه وړاندې اودس کړی دی نه یې پرې موس کړی دی نه حج لتلی دی نه زکات ورکړی دی نه ذکر کړی دی نه فکر کړی دی نه په صحبتونو کې ناسته کړې ده نه چا سره د امداد په حالت کې نور څه داسې یو خبره کړې ده چې مونږ وو د ایمان په حالت کې دا کار کړی دی هغه کم صحابي دی چې هغه بغیر د مونځ نه بغیر د اودس نه بغیر د حج نه بغیر د زکات نه او بغیر د جمعات د تلو نه ډایرکټ جنت ته تللی دی هغه کم صحابي دی خلک به غلي شو ابو هریره به وي هغه اسود راعي دی چې صرف د محبوب سره یو لحظه ملاقات شوی دی نور بیا تش تور نه د ایمان نه په ډک حالت کې جنت ته تللی دی هغه دک صحابي دی رونو الله دې زمونږ او ستاسو د ښو خلکو صحبتونه نصیب څه چې دي هغه الله په دې کې ایښي او مونږ غواړو همدا چې مسلمانان ټول په دې یو خبره باندې متفق شي چې ژوند تېرول پکار دی د لا اله الا الله محمد رسول الله لاندې دې ته تصوف ویلی شي دې ته تزکیه نفس ویلی شي دا بدعت نه دی رونو چا وی دا بدعت دی ما وی نه مدرسه بدعت دی نه دعوت و تبلیغ بدعت دی نه دا موجوده وخت سره دا آلات بدعت دی دا د دین دپاره ذرایع دي لویه ذریعه الله ته د رسېدو دپاره هغه دې وخت سره د علمای حق په لاسو کې لاس کې ښودل دي الله دې زمونږ او ستاسو د دغه نیکانو د علماو د علمای حق سره تعلق ستاسو زمونږ نصیب کړي